فایر کوي او په دې باندې څوک ولګېده نو د قیامت په ورځ باندې به د په عملنامه کې هغه نقصاني که جاني نقصان شوی دی انسان وفات شوی دی شهید شوی دی د په عملنامه کې به مړی لیکلی شوي ده ته به پته هم نه وي دغه رنګې یو مونځ چې کوم دی دا د اخترو مونځ دی نو د دې بهترین ځای چې کوم دی چې عذر نه وي نو دا عیدګاه کې کول پکار دي د ماشومانو تربیت کول دا په مشرانو باندې دا ضروری دي چې د دوی تربیت وکړي دا پټاخي د دې فایده څه ده که د دې نه دی یو ګولۍ وخوري نو زه فایده به وله ورکړي یو بسکټ وخوري نو فایده به وله ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به ملګرو اول خو د ټولو ته ډېر زیات د اختر دغه مبارکه شپه ډېر مبارک شه الله جل شانه کې چې کوم روژه مبارکه تیره شوه نو چې دا زموږ د مغفرت ذریعه وګرځي څنګه چې تاسو ته به د ملګرو چې مختلف قسم ایشو مخې ته راځي او داسې قسم خبرې چې کومي هغه موږ له پکار دي چې یاره د مفتیانو د عالمانو خوا ته لاړ شو او د هغوی د خولې نه ستاسو سره دغه خبرې شریک کړو نو ډېر به ښه ډېرو ملګرو او رابطې کولې چې نوید به د اختر چې کوم مونځ دی د هغې نیت دی نو د هغې حوالې سره ویډیو وکړه بیا یو اهم ایشو نن ستاسو سره شریک کوو چې یاره په د اختر مبارک مونځ چې کوم دی هغه په عیدګاه کې کول څنګه دي او په جومات کې کول څنګه دي نو د هغې حوالې سره ډېر زیات محترم ډېر زیات ګران مفتي رضوان الله سره ناست یو نو هغه سره به د دې حوالې څخه خبرې کوو خو ویډیو ډېره زیاته اهم د مخکې هم د ثواب په نیت باندې شیر کوي مفتي صاحب ډېره زیاته مهرباني د ټایم د راکولو څنګه چې تاسو سره ما دا خبره شیر کړه چې یاره د عیدګاه کې مونځ کول او جومات کې مونځ کول د دې حوالې سره لږ دا کتونکي ګایډ کوي ډېره مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانانو سامعینو اوریدونکو او کتونکو اسلام دا یو داسې دین دی د فطرت موافق دین دی او قرآن و سنت چې کوم دی دا یو رڼا ده یو تیاره چې ختمیږي نو هغه به په رڼا باندې ختمیږي په بل څیز نه ختمیږي دغه رنګې یو مونځ چې کوم دی دا د اخترو مونځ دی نو د دې بهترین ځای چې کوم دی چې عذر نه وي نو دا عیدګاه کې کول پکار دي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرد و چې کوم دی دا په مسجد نبوي کې مونځ کړی دی او هغه د باران وغیره د عذر د وجې نه نور د مسجد نبوي نه به نبي علیه السلام بار ته ووتلل صحابه او هلته به یې مونځ وکړو ګنې په مسجد نبوي کې یو مونځ په 50,000 باندې دی خو د عیدګاه کې مونځ کول چې کوم دی دا مسنون دي نو چې عذر نه نو هلته کې مونځ کول دا پکار دي اخترو د مونځ کولو د وړوکي اختر څه بعضې خبرې سنت دي څه بعضې چې کوم دی دا د لوی اختر هم سنت دي یو د اختر په ورځ باندې سهار وختي پاڅېدل دا مسنون دي چې وختي سړی پاسي او غسل وکړي پاکې جامې یا نوې جامې واغوندي خوشبو پورې کړي او دارنګې بیا چې کوم دی هغه با جماعت مونځ وکړي د سهار بیا د ساخت د مونځ د اختر د مونځ دپاره دی لاړ شي نو د هغې نه مخکې خوږ څیز خوړل دا سنت دی او که کجورې خوړلی شي دا ډېر بهتره ده او تاق کجورې یو دوه درې داسې کجورې چې کوم دی دا خوړل دا سنت دي بل دا چې عیدګاه ته په یوه لاره باندې تلل او په بله لاره باندې راتلل دا مسنون دي او دارنګې هغې کې ډېر حکمتونه دا علماو چې کوم دي ذکر کړي دي چې نبي علیه السلام به په یو لاره باندې لاړ په بله لاره باندې به راغی د دې څه حکمتونه دي بهرحال د عیدګاه مونځ چې کوم دی دا که عذر نه نو جومات کې کول چې کوم دی دا بهتر نه دي عیدګاه کې کول دا بهتر دي ډېره زیاته مهرباني لکه تاسو وایي جي چې په عیدګاه کې وشي نو په نسبت چې په جومات کې څومره ثواب میلاویږي نو په عیدګاه کې د هغې نه زیات نه بالکل دا چې کوم دی مسنون دی نو سنت خو هغې ته وایي چې نبي علیه السلام هغه کړی وي که نه نو چې د عذر نه وي نو عیدګاه کې مونځ کول چې کوم دی دا پکار دي سارا ته وتلل پکار دي چې هلته مونځ وکړلی شي مفتي صاحب دا تاسو به کتلي دا تقریبا 15 ورځو نه دغه ډزې چالو دي ماشومان هم لګیا دي پټاخۍ پله خلاصوي غټ هم لګیا دي ډزې کوي نو آیا د دې هوایي فایرنګ سره حوالې سره که تاسو یو ښه غوندې پیغام زموږ د مسلمانانو وروڼو له ورکو نو څومره نقصان ورکوي نو ډېر زیات به ښه وي ګوره نوید بھائی
یو خو دا د چې د ماشومانو تربیت کول دا په مشرانو باندې دا ضروری دي چې د دوی تربیت وکړي. دا پټاخي د دې فایده څه ده؟ که د دې نه دی یو ګولۍ وخوري نو زه فایده به ورله ورکړي، یو بسکټ وخوري نو فایده به ورله ورکړي. په دې وجه باندې دا دکاندارانو لم پکار دي، د غټو ډیلرانو لم پکار دي چې د دې پټاخو نه دا ځان وساتي. او بل هوایي فایرنګ چې کوم دی دا هم ناروا دی، بلکې دا تبذیر کې راځي، اسراف کې هم نه تبذیر کې راځي. اسراف په حلال څیزونو کې زیاتی ته اسراف وي. لکه یو سړی دی په یو لوټه باندې د اودس کېږي دی 2-3 لوټې استعمالوي، دې ته اسراف وي. او تبذیر په ناروا کې هغه که 1 روپۍ م استعمال کې هغې ته تبذیر ویلی شي. نو هوایي فایرنګ دا ډېر زیات لویه ګناه ده. او بل دا که په دې فایر باندې څوک ولګېد، هغه که هر وخت یو څوک فایر کوي او په دې باندې څوک ولګېده نو د قیامت په ورځ باندې به د ده په عملنامه کې هغه نقصاني، که جاني نقصان شوی دی، انسان وفات شوی دی، شهید شوی دی، د ده په عملنامه کې به مړی لیکلی شوي، ده ته به پته هم نه وي. دارنګې که د چا بل څه نقصان شوی دی ده ته به پته هم نه وي. د قیامت په ورځ به د هغې نه د ده نه به د هغې وصولي کېږي. نو ده سره به بیا څه وي نه، کرنسي به هلته کې بیا اعمال وي، نیک اعمال به د نه اخیستلی کېږي، یا دا چې د هغې کس بد اعمال به تا ته درکولی کېږي. لہذا احتیاط کول پکار دي. او د هوایي فایرنګ د دې نه اجتناب کول پکار دي. د ماشومانو له د پټاخي وغیره د دې استعمال هم دا جایز نه دی. او الله دې موږ ټول ته توفیق راکړي چې موږ هم دغه شان د کشرانو تربیت کوو. څنګه چې مولانا صاحب ویل چې یاره د دې به موږ حساب ورکوو، نو اوس که په دنیا کې یو انسان قتل وکړي هغه هم نه دی پکار، خو که په دنیا کې قتل وکړي د هغې دپاره هغه سزا په جیل کې تیری، یا دنیا کې لګیا وي چې یاره زه په کومه طریقه باندې چې کوم قتل زمانه شوی دی نو چې زه د هغې کفاره وکړم او ما ته یا معافي وشي. نو تاسو سوچ کول ملګرو چې کله یو انسان ته پته نه وي د هغه په هوایي فایرنګ باندې یو مسلمان شهید شوی، هغه ته پته هم نه، هغه په سور کې ژوند تیری چې زه هېڅ هم نشته دی، او بیا په هغه جهان کې هغه هم د هغې قتل یا د هغې چې کوم کس یې شهید کړی د هغې د وجې جهنم ته ځي. نو آیا تاسو غواړئ چې یاره د دغه معمولي ډز د دغه زه هم د دې به څه خوشحالي دغه د پر سیکنډ حسابي بس ګوته راکاږه، بس هغې دغه ډز ستا په غوږونو راغلی، د هغې نه بعد ستا ژوند چې داسې قسم ذلیله شي چې اب هغه جان کې ته وشرمېږې یا جهنم ته لاړ شو. نو آیا ته دغه ژوند غواړې یا ته دغه شان غواړې چې یاره زه جهنم ته پرېوځم؟ مفتي صاحب اخره کې صرف د دې چې کوم نیت دی په دې باندې مختصر یو 2-3 خبرې وکړي. د نیت چې کوم دی داسې کول پکار دي چې 2 رکعاته واجب مونځ ادا کوم سره د شپږو تکبیرونو یا سره د واړه تکبیرونو، د لوی اختر یا د ورکوټي اختر په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لور کو الله اکبر. نور نیت چې کوم دی په خوله باندې ویل دا ضروري دی چې په زړه کې کوم دی دغه په زړه کې وي چې بهی د ورکوټي اختر مونځ دی او دا دې کې شپږ تکبیرات دي او دا حاضر وخت هم دی، حاضر امام هم دی. نو دغه چې کوم دی دا کافي ده. خو که په خوله باندې ویلی شي نو څه بده خبره نه ده، خو نیت هم دغه دی. ټیک شي. دغه ډېر زیات محترم مفتي رضوان الله صاحب چې د هغه نه ستاسو دغه چې کومې ګټورې خبرې دي دا ګورو د ژوند د تېرولو دپاره داسې قسم خبرې یادول یا دې ته غوږې کېښودل دا ډېر زیات ضروري دي. نو دا اهم ایشو وه. نو ډېرو ملګرو ما سره هم رابطه کوله چې یاره نوید به یې د عیدګاه چې کوم مونځ دی یا د جومات مونځ دی په هغې حوالې سره څو خبرې وکړه، خو زمونږ سره دومره علم نشته دی. نو بیا د دغه قسم خبرو دپاره مونږ رضوان الله صاحب چې کوم دی هغه مونږ له ټایم راکړو، د هغوی یو جهان مننه کومه. ویډیو د ثواب په طور باندې مخکې شیر کوي چې یاره که چېرې زمونږ د دې ویډیو د وجې یو کس هوایي فایرنګ نه منې شي یا زمونږ دا خبر الله جل شانه د هغه په زړه کې ورواچي، نو دا زمونږ دپاره ډېر زیات د فایدې خبرې وي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله